فقال عمر انا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایل حضرت آو زما روزه نن ورځ ما روزه نیولې. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایي حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیا تاسو کو من تصدق اليوم تاسو کې داسې څوک چې نن ورځ هغه صدقه کړي. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایي انا نن ورځ ما صدقه کړې دا الله په نامه باندې خرج کړې. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي من عاد مریضا نن ورځ څوک داسې دی چې د مریض تپوس عیادت او پوښتنې لیدلي. فقال عمر انا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت دا مې کړې. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي من شیع جنازه تاسو کې داسې څوک شته چې هغه نن ورځ جنازې لمدلي. فقال عمر انا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایل حضرت دا مې کړې نن مې روزه ودا صدقه مې کړې عیادت مې کړې دي جنازې لمدلې ما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وته فرمایل وجبت لك یعنی الجنه. اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ستاره لپاره جنت واجب دی. تبا خامخا جنت ته داخليږي. تمره لوی مقام دې د الله پیغمبر یو بیرنا سو پیره د جنتی کېدو سرټیفیکیټ یې ورکړی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو موقع د عمر فاروق رضی اللہ عنہ او د ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په دې کو باندې سلاس کې غوډو او بیا حضور علیہ السلام مبارک فرمایي چې واوري فورز د قیامت زو او زما شیخین رضی الله تعالی عنهما دا دوه خلیفہ دا دریوانه ملګری به د حشر میدان ته په دې حالت کې روان. دا څنګه چې یو لاس په یو صحابي باندې پروت دی بل په بل صحابي باندې. حضور علیہ السلام مبارک صحابه کرام ته فرمایي امام خوب ولید او په خوب کې ما ولیدل چې ما ودوس کړي زه سم خړوب شوم هغه باندې او هغه زماره د جسم تر روان شو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته ورسېدل زیاته حصہ ورته ملاو شو. صحابه کرامو ته پوښتنه حضرت د خوب تعبیر سره حضور علیہ السلام مبارک فرمایي دا علم او دین دی. دا علم او دین دی چې زما د علم او د دین زیاته حصہ د عمر فاروق رضی اللہ عنہ سره. حضور علیہ السلام مبارک فرمایي ما خوب لیدلې دي صحابه کرام خلفای په خوب کې لیدلې دي او دا دوی کې به قبلي دي کم قمیص دي دا غوې لیدلې دي د عمر فاروق رضی الله عنه قمیص دا وګت دي. صحابه کرام ته پوښتنه حضرت تعبیر سره حضور علیہ السلام مبارک فرمایي خلافت دي و با اسلام مربع میل باندې د عمر فاروق رضی الله عنه لس کال خلافت دي او په دغه لس کال کې صدا پاسه لس کال دي 3600 علاقې فتح کړې دي. 3600 علاقې د فتح کړې دي. دا د عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت چې په 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت کوي او په لس کال کې 3600 علاقې فتح کړې دي او 9000 هغه جماعتونه جوړ کړي چې جامع مسجد ورته وایي چې په ټوله علاقه کې صرف هغه یو جماعت چې پای کې د جمعې مونځ کېږي. جامع مسجدونه زمون په علاقه کې صرف یو جماعت بس 900 او 4000 واړه جماعتونه جوړ کړي. د دې نه علاوه دینی درسګاهګانې مدارس نور کارونه دا نه شمار نشته دي. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې دا محبوب لیدلې نو دا خلافت د عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی چې عظیم خلافت او مشرب او الله پاک ورکړي. دغه عمر فاروق رضی اللہ عنہ او حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عظیم صحابی او لوی مقام ته الله ورکړي دي. په هر دور کې یو طرف ته حق او بل طرف ته باطل دي. دا کې دي نشي چې یو ځای کې د حق موجودي او الته د باطل نه دا نشي کېږي. که چېرته دا کې دي د پیغمبرانو مقابله کې به باطل نه و ځکه د پیغمبرانو نه عظیم صفات والا بل هیڅوک نشته. نو چې د پیغمبرانو مقابلې ته مقابل روزي باطل روزي
پته لګي چې د هر چا مقابله کېږي داسې به چېرته څوک نه وي چې د هغه د مقابله وکړي شي